السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى في مقام آخر: واتبع سبيل من أناب إلي. عزتمندو حاضرین مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دتلون بعد د خیر القرون نرسلو مختلفی بیماری، مختلف گناهونه او مختلفی فتنې پر امت کې شروع شوي دي، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وه چې فتنې به راځي. صحابه کرامو د هر تپوس کړو چې د دې فتنو نه د نجات لار به څه وي، نو رسول الله ویلي صلی الله علیه وسلم چې د الله کتاب. علماء کرام ذکر کوي چې د ټولو فتنو نه د وتو لار څه شی دی؟ د الله کتاب، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، خو علی فهم السلف د سلف صالحینو د فهم موافق د هغې چې تشریح وکړی شي، نو دا د ګمراهۍ نه د نجات یو لوی سبب او یو لویه ذریعه ده. او که کله د قرآن او د سنت وضاحت او تشریح بنده د خپل ځان نه کوي، نو ګمراهي په دې سره راځي او لرې کېږي نه. نو ګڼې فتنې وي، خو یوه فتنه داسې ده چې هغې د دې امت اکثریت په خپل لپیټ کې اغوستی دی، او هغه فتنه د څلورمې صدۍ نه شروع شوې ده. شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي چې دا فتنه د څلورمې صدۍ نه شروع ده، هغې ته فتنه د تقلید وایي. تعریف د تقلید څه دی؟ نو القاموس الجدید د هغې معنا کړې ده چې تقلید څه ته وایي؟ بې سوچې سمجھے یا بے دلیل پیروي، بغیر د سوچ نه، بغیر د دلیل نه د چا پسې تلل، دې ته وایي تقلید. او د هغې یو تعریف امام شوکانی رحمه الله دا هم کړی دی چې فاما التقلید فاصله فی اللغة ماخوذ من القلادة التي يقلد غيره به. وی تقلید په اصل لغت کې د قلادې نه اخیستل شوی دی چې بندې د بل غاړې ته اچوي. وی د دغې نه اخیستل شوی دی تقلید الهدي، د قربانۍ او د بیت الله هدي ته غاړې ته څه شی اچول دپاره د نښې. فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنقه. ويقول کی تقلید کون کی مقلد آغا حکم د مقلد د مجتهد دا خپل غاړه کې اچولی دی، لکه یو انسان چې غاړې ته څه شی اچوي، قلاده اچوي، هار اچوي، امبېل اچوي، بل څه شی اچوي. دا بی دلیل د چا خبره منل دا د قرآن او د سنت نه خلاف دي. الله رب العزت د مشرکانو نه مطالبه کوي: هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خپل دلیل راوړئ که رښتینی یې. د الله رب العزت حکم هم دا دی چې تاسو د دلیل پسې روان شئ.
بې دلیله د چا پسې تلل په اسلام کې نشته دی. د هغې دپاره چې کومې خبرې پیش کولی شي چې یاره د دې نه دا ثابتېږي چې د بې دلیله خبره ومنه، نو هغه صرف شکوک دي، شبهات دي. اصل دلایل په دې باندې د قرآن او سنت نه بالکل نشته دی چې یو سړی په بې دلیله د چا پسې ځي. علماء کرام د تقلید اقسام ذکر کړي دي چې کوم تقلیدي مذمومه دی. د دې زمانې یو ډېر بهترین عالم شیخ افضل صاحب د هغه کتاب د الرساله فی ذم التقلید والجهاله، په هغې کې هغه د تقلید مذمومه اقسام ذکر کړي او په حوالې د اعلام الموقعین د ابن قیم رحمه الله یو درې د هغې نه ذکر کړي دي او نور بیا د نورو کتابونو نه. نو په هغه مضمون تقلید کې لومړنی چې کوم تقلید مضمون دی ناروا دی، وی الاعراض عما انزل الله وعدم الالتفات الیه اکتفاء بتقلید الآباء. مخړول د هغې کتاب او د هغې حکم نه چې الله رب العزت را لېږلی دی، یا په صورت د قرآن یا په صورت د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او عدم الالتفات الیه هغې طرف ته سوچ او توجه سره نه کول، د وجې د اکتفا کولو د بسوالي کولو نه په تقلید د خپلو مشرانو، چې بس د خپلو مشرانو خبره دې پسې مذهب. قرآن د مسلې لپاره یو سړی نه ګوري، احادیث د رسول الله نه ګوري، یعنې وحي نه ګوري، او دی بس زما مشر شته دی هغه چې څه ویلي د هغې پسې مذهب. نو دا تقلیدي مضمومه دی چې اعراض کوي د الله د کتاب نه. لکه نن سبا چې څومره هم فتاوی دي سړی وګوري، نو مکمل اعراض دی په هغې کې د نصوصو نه، بس قال فلان یجوز، قال فلان، قال فلان، قال فلان. دا د تقلیدي مضمومه یو قسم. دویم تقلید من لا يعلم المقلد انه اهل لان يؤخذ بقوله. د هغه چا تقلید کول چې مقلد ته پته نه وي چې دا سړی زه د چا تقلید کوم دی د دې اهل دی او که نه چې د ده خبره دی زه ومنم. لکه د نن زمانې تقریبا چې عامو مسلمانانو ته د خپلو مقلدو خلکو د علماو هغه حالت چې هغه شرعي حالت دی چې آیا د ده خبره قبلول پکار دي او که نه د علم پته نشته دی. دریم التقلید بعد قیام الحجة وظهور الدلیل على خلاف قول المقلد. تقلید کول پس د دینا چې حجت قائم شو او دلیل ظاهر شو په خلاف د قول د مقلد ده، یعنی د امام دی د ځان مقرر کړی دی چې د خبره به منم، خو د قرآن او سنت یو حدیث، د قرآن او سنت نه یو دلیل راغی، د قرآن آیت راغی، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دی بیا هم وایي چې زه د یو امام مقلد یم، په ما باندې د هغه خبره منل ضروري دي، زه به د هغه پسې ځم. نو دا تقلیدي مضمومه دی او دا شته دی، باقاعده کتابونو کې لیکل شوي دي. لکه یو عالم ذکر کړي دي چې په دې مسله کې حق د امام شافعي صاحب سره دی، لکن نحن مقلدون لأبي حنیفة فيجب علينا اتباعه یا تقلیده ويجب علينا تقلیده. الفاظ کانا مخبور سوشینو و مطلب دا دی چې حق په دې مسله کې د امام شافعي صاحب سره دی، خو موږ مقلد دی امام ابو حنیفه رحمه الله، نو په موږ د هغه اتباع لازمه ده. دا چا لازمه کړې ده؟ الله نه ده لازمه کړې، رسول الله نه ده لازمه کړې، صحابه نه ده لازمه کړې، امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله نه ده لازمه کړې، بلکې هغه ویلي دي چې لا ينبغي لأحد ان يفتي بقولي حتى يعلم من اين قلته. هیڅ چا نه دی حلال چې زما په وینا فتوا ورکړي تر دې چې دته زما دلیل معلوم شي. دلیل کو ته معلوم شي بیا دی ورکړي فتوا، کو دلیل ورته نو معلوم نو بیا دی فتوا زما په قول نه ورکړي.
دا درې قسم دی چې انسان ته دلیل معلوم شو که قرآن او که حدیث لکه صریح نص د قرآن مجید چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. الله رب العزت په میندې ماشومان لپاره ورګي سوره حولین دو کاله څه شابه شوبه په کې نو ډېر تاکیدات سره وایي کاملین مکمل دو کاله او بیا ورپسې چې لمن اراده د هغه چا دپاره چې اراده د هغه دا وي ان یتم الرضاعه چې دا د پی ورکولو موده پوره کړي هیڅ شک او شبهه پکې پاتې نه شو چې د 2 کالو نه سوا نشته دی خو بیا هم فتوا کېږي بنا کېږي چې موده د رضاعت زموږ د ایمان په نسبت باندې هغه دومره ده بیا خدای کله کله هغه ټول د سره ایمان نه ثابت نه خو به هر حال که ثابت هم شو د مؤمن مسلمان د ایمان تقاضا ده چې دې بداوي چې د الله وینا په زمانه د رسول الله وینا په زمانه زما امام خطا شوی دی. نو درې مضمون تقلید هغه د عادت چې وسړي ته دلیل پیش کړی شي او د بیا هم دا دلیل طرف ته التفات نه کی او دا وایي چې بس د خپل امام په رواني د خپل مشر په رواني پیر په رواني نو چولا سورګي نو دا تقلید مضمون ده. څلورم چې دته یو حدیث راورسي یو دلیل راورسي او دی وایي چې ټیک د حدیث خو دی خو زما امام زما مشر زما استاد زما ډېر ښه ویلو هغه چې په دې حدیث عمل نه کړی په دې وینا نه کړی نو لهذا زه هم دا منم کې دې شی سره به دلیل وي نو دا مضمون تقلید دی ته د الله د پیغمبر خبره ومنه او د امام معامله الله ته وسپاره علم د سره وو چې تحقیق دی کول شو ډېر خبره نو په دې مکلف چې د پیغمبر خبره ومني. پنځم د یو مقلد دا عقیده چې زه د کوم امام اتباع کوم تقلید کوم نو دې خطا کیږي نه دا هر خبره سمه ده بس نو دا مضمون تقلید دی. شپږم د یو حدیث نه د یو سنت نه سړی انکار د دې وجه نه کوي چې په دې زما امام او مشر عمل نو کړی لکه د هغې یو نمونه ده په لمونځ کې په تحیاتو کې تشهد کې لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره کې چې کله په تحیاتو ته کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي عقد و اشار بس لاس پې راغون کو او اشاره به وکړه. اوس یو سړی وایي زما امام نه ده کړې زما استاد نه ده کړې زه یې نه کوم دا تقلیدي مضمونه دی. حدیث کې راغلی رسول الله ویلي دي عمل یې کړی دی خو صرف د دې وجه نه چې زما پیر صاحب نه کوي زما تنظیم نه کوي زما جماعت نه کوي زما د مسلک خلک نه کوي نو دا اوس تقلیدي مضمونه دی په دې به الله نیول کوي. وم په احادیثو کې داسې تعویل کول د خپل مذهب او د مسلک او د استاد او د پیر د وجه نه چې هغه تعویلات هغه ته حاجت او ضرورت نه خو صرف د دې وجه نه تعبیر پکې کوي چې د امام د قول نه خلاف او کوشش دا کوي چې د حدیث د هغه قول سره برابر کړي د امام سره د مقلد سره نو دا ناروا تقلید دی. اتم وی مقلد په دې پوه شوی چې زما د امام دا قول د حدیث نه خلاف دی خو بیا هم د تقلید د وجه نه هغه حدیث قابل د عمل نه ګڼي لکه د وترو مختلفې طریقې د رسول الله نه نقل دی صلی الله علیه وسلم نه یو رکعت 3 5 او 9 اکثر خلک انکار کوي د دینه و یې بس 3 دي او نور نه او دا به یو خاص طریقه اوس دا چا ویلي چې دا یو خاص دا بس ائمه محدثین وایي چې کل واسع امام بخاری هم ذکر کوي رحمه الله. اوس دا نور ټول پرې خودل او دیو باندې عمل کول د څه د وجې نه چې زما امام غوره کړی دی نو دا تقلیدي مضمونه دی. د الله رب العزت د کتاب نه ګڼ آیتونه
هغه علماء ذکر کړی دي اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمه الله علماء چې مخکې د کوم کتاب نوم واسه د شیخ افضل صاحب د هغې نه زه د نمونې په طور باندې یو دغه ایتونه ذکر کوم یو خو ما خطبه کې وویل رب العزت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون سورۃ الاعراف آیت دی الله وی تابعداري کوي د هغې چې تاسو ته رالیږل شوي د ستاسو د رب د طرفه او تابعداري مه کوئ سوا د الله نه د نورو مددګارانو تاسو لږ نصیحت کوم امام قرطبي وایي دلت الآیة على ترک اتباع الآراء مع وجود النص وی آیت کې دلیل دی په دې باندې چې آراء اقوال قیاسات د مشرانو په سړی وریدي چې کله نص موجود شي بس نص شته نو یو قیاس ته ضرورت نشته بل آیت دی چې رب العزت فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی مشرکانو خپل پیرانو او د خدایانو نه ارباب جوړ کړي دي ارباب جمع د رب ده دی د هغې نه رب جوړ کړی دی امام رازي وایي رحمه الله چې امام ربيع هغه وایي قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل بني إسرائيل کې دا ربوبیت څنګه چې الله وایي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ناغو ته چې انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله التفسير كبير حواله ابو العالیہ رحمه الله توی امام توی چې د ربوبیت په بنی اسرائیل کې څنګه وي ابنهم ربما وجدوا في كتاب الله کله به د الله کتاب کې کوم هغه حکم چې هغه د دې مليانو د حکم نه خلاف وي فيأخذون بأقوالهم دایمه د خپل مليانو بناګانې واغستې وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله او د الله د کتاب حکم به نه اغستې هغه به نه قبلو نو دغه د الله چې دې د خپل خدایانو ارباب جوړ کړی دي رب جوړ کړی دي نبی علیہ السلام ته صحابي وایي موږ خدای رب مو جوړ کړی نبی علیہ السلام یې هغه چې د رسالات په تاسو په حلال وی او اجازه ده یو شی حرام کا تاسو په حرام وی او دا به دغه رب جوړ او نن په دې دور کې د حلال او د حرام په معاملې کې خلق التفات قران او سنت نه کوي یو شی به الله نه حرام کړی نه الله بني حرام کړی او خلق وی حرام دی الله رب العزت به دې اوسس مبارک دا فیصله نه کړی خلک په فیصله کې یو دا حرام او ته حرام وایي نو دا غي رب جوړ دي بل آیت دی رب العزت فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے ایمان والو مخ کی کوي په الله او پیغمبر باندې دا الله او پیغمبر نه څه شی مخ کی کوي ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن کثیر ما سره چې کوم تفسیر دی دا غي پنځم جلد دی او 643 صفحات ابن عباس رضی الله عنه قول ذکر کوي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه د قران او سنت خلاف خبره نه کوي سلورم آیت د رب العزت ذکر کوي استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کله چې به بیزار شي هغه خلک چې د هغې تابعداري شوې ده د هغه خلکو نه چې د هغې تابعداري کړې ده په باطلو کې د دې آیت دلان ابن جریر وایي قال بعضهم هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله دین مراد هغه آلهه دي چې دوی په د هغې بندګي کوله سوا د الله نه امور وایي بل الانداد في هذا الموضع انما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصيه الله وې د دین مراد د دې هغه مشران دي د دین چې دوی به د هغې تابعداري کوله په معصیت او په نافرمانۍ د الله رب العزت کې اعلام الواقعین کی ابن قیم رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير تو قرآن مجید کی دس گڑے یکونه دي من ذم تقلید الآباء والرؤساء چې په هغې کې د خپلو مشرانو د خپلو دیني مقتدیانو د تقلید بدي ده پکې وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقلید علماء کرام دلیل نیولې ده په باطل والی د تقلید باندې د دې ایتونه هغه تقلید مسلمان پر یو د امیانو خبره ده چې بالکل نه پوهېږي دی به د علماو نه تپوس کوي دی باندې که څوک د تقلید اطلاق کوي ټیک ته صحیح ده بس موږ به سره یو سات نه وکړو خو
خو چې یو سړی په قرآن او سنت پوهېږي مدرسو کې شل کاله 15 کاله تېر کړي او دی بیا په دې هم نه پوهېږي چې د الله وینا او د رسول الله وینا دا کوم یو ده د مخلوق وینا کومه ده دی دا فرق نشي کولی نه دی بیا د مدرسو کې شل کاله 15 کاله سره تېري بیا خو د مدرسې روانول پکار دي ویره دی نه پوهېږي شیخ عبدالسلام صاحب خبر وي دا غیر خو نه دی چې دی نه پوهېږي دی په بازار کې پاسز پوهېږي په قرآن او سنت نه پوهېږي په قال فلان په قال فلان په الله کې نو کې دا کوم کتابونه غټ غټ پندونه دي د هغې هغه جزئیات ډېر ګران دي د قرآن او سنت جزئیات اسان دي او الله د قرآن او سنت په باره کې ویلي چې دا به تر قیامت وي او د هیڅ یو مجتهد په باره کې څوک دا ګارنټي نشي ورکولی نشي ویلی چې د ده دا ویناګانې هغه تر قیامته پورې دي نو دا زیاتی دی ظلم دی رب العزت فرمایي وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون کله چې دې ته ویل شي چې د الله تعالی لګي دین تابعداري وکړي دی وایي موږ به هغه څه پسې ځو چې موږ مشران مونږ وي हम अपने اسلاف के अंधे मुक़ल्लिद हैं बस तो मशरानों को से पटो स्तों को लगा دا خبر غلط ده اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دې څه مطلب ده غلط مطلب وي او اگر کوم مشران نه پوهیدل او په حسم الله نو سمانه چې پوهیو په سم الله به په سیزا نه داسې نه ده که پوهه دې په سم الله باندې روان دی بیا هم دا هر خبره به نه مانی ګوري به چې دا خبره د قرآن او سنت سره برابر ودی ته نو برابر نو ځان له چې دې پوهه ګوري هغه لار به ګوري هغه دلیل به ګوري وتبع سبیل من اناب الیه دین استدلال کوي انا کدارت ته به تکلیف رب العزت کوئی وتبع من نو وي وتبع سبیل من وي روان شه د لارې دا بچا پسې چې څوک الله تعالی ګرځېدل دي چې الله تعالی ګرځېدل دا کمالات امام ابو حنیفه رحمه الله کمالات او امام شافعی صاحب کمالات او امام احمد بن حنبل امام مالک امام د نور امام بخاری رحمه الله دا سنور محدثین او د هغه شاګردان امام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن قیم د دې کمالات د الله کتاب او د الله د پیغمبر خبرې کتل معلومول هغه حکم کول التکشف کی یو حواله ذکر کړی دا چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه چاله فتوا ورکړه هغه ته په دلیل دی قول پیش کو د عمر رضی الله عنه هغه یې زیریګم فتوا سم دي جلال باندې کانی روانولي ځوان چې قال رسول الله الله د پیغمبر داسې وینا دا او تاسو یې چې قال ابوبکر او عمر هیڅ به شبهه د ابوبکر صدیق او عمر لوی مقام دی او مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه اعلی اوجت دی دیو جن چې کله د الله خبر راغله د رسول الله خبر راغله بیا به مؤمن مسلمان فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله المؤمنان بشکی دې تر دې چې د خپل اختلافاتو فیصله کوونکي تاجور کی رب العزت ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم الله وی د مؤمن سړي د مؤمن خزه اختیار نشته چې کله د الله او د الله د پیغمبر فیصله رااله به په خبر اختیار نه چلی دا اختیار دی کنه چې زما ولګي د الله حکم خو دی د رسول الله سنت دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زه ګورم چې د امام سره زما د تنظیم مشر سوی زما امیر سوی دا ټول د الله رب العزت سره صدار او خدار ګرځول دي د هر او حرمت مالک الله دی شریعت جوړونکی الله دی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله آیا د دې لپاره د شریکان شته دي چې د دې لپاره هغه دین جوړ کړل چې نه الله ویلي او رسول الله ویلي دین هغه دی چې الله ویلي او رسول الله ویلي او چې کوم د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیرو نه هغه دین نه دی الله رب العزت د دې قول دلام دی دا ما چې کوم آیت وایي آیت به ویني دین استدلال کوي چې راغله چې په سم الله باندې تور په سره وځي الله یو تبي سبیل من نه ویلي دا هغه د لارې په سره وځي دا کوم الله دا په سي د شخصیت په سره دوی نه دی ویلي دا هغه د لارې په سره دوی ویلي چې دا هغه لار کوم د لارو لټو بس او دی آیت کې الله رب العزت په دې معنا صدا شیخ عبدالسلام سے هم ذکر کړی دي نور مفسرین هم ذکر کړی دي چې د دې آیت مطلب دا دی چې کله ستا مور او پلار ستا مشران هغه په سم الله روان دي بیا هم تا ته په پټو سترګو د تو اجازه نشته دلیل وګوري
دلیل به تپوسی او چې کله په سمه لار نه دي نو په طریقې او لار پسې نه دلیل او معیار دې لپاره هغه څه شی دی د الله کتاب د الله رب العزت د پیغمبر خبرې ابو حیان رحمه الله وایي چې فی هذا دلالة على ذم التقلید دې کې دلالت دی ذم د تقلید چې تقلید بد شی دی وهو قبول الشيء بلا دلیل وحجت بے دلیل بے حجت پر چا بنا قبول امام رازی وایي هو رد على اصحاب التقلید څوک چې تقلید کوي هغه طریقې باندې چې کوم ما وایي مدارت دے باغی باندې تفسیر سمرقندی ہوئی فکأنه نهاهم عن التقلید وامرهم بالتمسك بالحجه گویا کہ اللہ دې تقلید نه منع کړی دی ته حکم کړی دی چې تاسو په حجت او په دلیل باندې تمسک وکړئ دلیل راونیسئ شاہ ولی اللہ رحمه الله ولم يأت قرن بعد ذلك الا وهو اكثر فتنه واوفر تقليدا واشد انتزاعا للامانه من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في امر الدين وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإذا دين مصر زماني رازين في الطيب زياتيه أو أوفر تقليدا بس تقليد بسواكيه أو إذا خلقوا دزلون بأمانة زي ترديج مطمئن بشد في ترك الخوض حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين د دین په معاملې کې سوچ نه کوي تلاش نه کوي مهنت نه کوي لکه اوس څنګه کې د حدیث تحقیق وي حدیث کو ډېر وګت مضمون دی دی پس رسول کړي په خوانو خواري کړي درو کړي نه تم په سو کړ درو کړ چې دا هغه کتاب پوری چې دا هغه وینا د دلیل دی نه حجت دی خطا په کې شر امکانات دي نو دا جواب ورکړي چې پای کې امکانات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کولسه هغه وینا وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون دا بس وکیږي چې بس موږ مشرانو دین پورا کړی دی علم پورا کړی دی استنباط کړی دی موږ له دا بس دا پورا ځکه شیخ امین الله سي تقلید د سستو خلقو نه خلا چې دې مهنت نه کوي خواري نه کوي د الله دین نه ګوري احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګوري په کار دی چې مؤمنان مسلمانان هغه د الله رب العزت دین هغه ازدګي خصوصا چې کوم علما دي ټول ته دا یو نصیحت په تور باندې وینا ده چې د الله دین وګورئ رسول الله حدیث وګورئ دی په خوانو علما چې دا بدعت رد کړي دي شرکیات رد کړي دي نو په صحیح رد کړي دي په قران او سنت رد کړي دي ګاوی ویل بس یو مشران دي کوي نو خدای چې کوي نه وګورئ قران او سنت وګورئ حدیث د رسول الله وګورئ صلی الله علیه وسلم او باغی باندې د خلکو رهنمایي کوي الله دې زموږ او تاسو د ټولو عمل نصیب کی عقیده دې نصیب کی چې باغی الله خوشاليږي او باغی باندې اسلام ته ترقی ملوي مؤمنان مسلمانان اعمال باغی باندې سميږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين